تو سورہ توبہ 52 نمبر آیات تے 250 نمبر آیات د سورہ توبہ د آیات نو اخلا تر د 58 نمبر آیات پورې دیکھ اللہ جل جلالہ د منافقین و مختلف قسمه خصلتونه چې دین دا بیان لومبی آیات کې الله جل جلاله دا بیان کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دوی ته وایا چې تاسو زمونږ انتظار د څه خبرې کوي مګر تاسو د دې خبرې انتظار کوئ چې مونږ ته بعد دوه خوبونه یو خوبي چې دنو دا به ملاويږي د دوه خسته سيزونو نه یو خسته به ملاويږي کچره مونږ د الله جل جلاله فلار کې شهیدان شو نو مونږ خو د دنیا زندگی به ختم شي خو الله جل جلاله به زمون هغه ابدي زندگی چې دنو به الله خسته کې جنت پر اتراک الله به ناراضي شي او خوشاله بشي او کچره مونږ غازیان شو واپس راغلو الله جل جلاله و بیا هم مونږ ته د هغه اجر چې دی راګي او مال غنیمت چې دی نه دا براګي نه مونږ ته په هر صورت کې چې دی نو خوشحالي ملاويږي او مونږ چې نو مونږ بس تاسو انتظار کوو چې الله جل جلاله بیا تاسو ته د خپل طرف عذاب درکې او یا به زمون پر استونو باندې تاسو چې دین رسوا کی چې الله بس تاسو نفاق دا مکمل ظاهر کی او زمون پلاسونو به تاسو ته سزاګان شي دین دا بد درکې بس زه تاسو سره انتظار کوئ دیم آیات کې الله جل جلاله بیان کوي دې نمخ کې د جد ابن قیس هغه قصه ذکر شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایي چې تمون سره د جهاد د تو اراده لري هغه ته وی چې الله رسول ما په فتنه کې ما چوا د روم جنکه چې دینو دا خایستلی او سنه چې ځال د فتنه کې پرې وځم خو زه زبر سکارو کما چې زبر سره په پیسو امداد وکم پیسې بدرکم او هغه باندې متعالی کسانو تور وسلحه چې دنو دا بولواله الله فرمایي چې دا منافق دی که منافق په خوشاله سره ورګي او په ناخوشي سره ورګي فالله جل جلاله د مال چې دین دا نه قبلې دا چې دا فاسقان دي بیا الله جل جلاله بیان کوي چې د دوینه د مال چې نه قبليږي دا زکات او صدقات چې د دوینه قبليږي دا بل سندي مگر دا د دې د الله او د الله د رسول نه د انکار وجدا دې د الله نه او د الله د رسول نه انکار کوي یعنی کافران دي او بلدا چې دې مون نه کوي مستنرازي مگر پسستیا سره سستی کوي په مونږونو کې او کمالم ورګي نه هغه په ناخوشي سره ورګي په خوشاله سره دوی مال چې دې نه دانه خرج کوي زکات په خوشاله سره نه ورګي چې کم سره مسلمان وي نه هغه په مونږ کې چې دی هغه به سستی نه کوي ابا مونږ ته چې دی په خوشاله سره راځي خو چې کم سړی منافق وي نو د منافق دغه خصلت دی چې دی په مونږ کې سستی کوي مونږ ته په خوشاله سره نه راځي بیا الله فرمایل دا الله رسوله تعالی رضی د دوی د مالونو او د اولاد د دوکه کې وانه چي تعجب کې دی وانه چوي دغه چې یو سړی وای چې دا منافقین دي او کافر دي نو بیا الله جل جلاله دوی ته دا دومره مالونه ولې ورکړي دا دومره اولاد وته ولې ورکړي د ټیم کې مو د مسلمان د انتظار اعتراض راتلی شي دا د انګريز بچی دي دا مردار د الله نه انکار کوي کافران دي نبی الله جل جلاله دوی ته دا دونه مالونه ولې ورکړي دا دومره مالدار بیا ولري چې دومره مالونه وسره دي نه الله جواب دا غټیم نه کړی دی چې تاسو لري په تعجب کې د دوی د مالونه وانه چي د دې د اولاد د تاسو لپاره په تعجب کې وانه چي ولی انما يريد الله ليعذبهم الله جل جلاله د دې مال په ذریعه سره د دې اولاد په ذریعه سره
د دنیا پر ژوند کې دوی ته عذاب ورکړي ته مال عذاب ورکړي مال وته ورکړي دی او عذاب ورکړي اولاد ورکړي دی او عذاب ورکړي نه کم مال چې د الله جل جلاله یې سنوي دا مال چې دنه دا پته باندې وبال دی یا کم اولاد چې بدعمل وي نیک عمل نه وي نه بدعمل اولاد چې دنه دا په مور پلار باندې بیا ډیر ګران وي به په بل نه بوئږي چې دې بدعمل سره وسوکو الله دې د هر چا اولاد چې دنه دا نیک عمل کوي د بد عملونو د هر چا اولاد وساتي نه به سړی په علاج باندې نه پويږي چې دا ډیر زیات بد عمل دي نه دا بدی د پاره یو عذاب وګرځي بیا دې نه بس الله جل جلاله فرمایي چې دا خلق قسمونه خوري دا منافقین راش مسلمانانو د قسمونه خوري جره ګره موږ مسلمانان یو مؤمنان یو ایمان مروړ دي الله فرمایي دی ایمان نه دی راوړي دي چې دا په ظاهر استه او د قسمونو خوري او موږ ایماندار یو نه نه دا تاسو نه یریږي دا یری د وجنه دا خبره کوي الله فرمایي کو جری دي ته یو زې میلاو شي زید پناه ته میلاو شي یا ته یو غار میلاو شي یا داس یو زې چې پاغي کې د خپل سر سوري د کولې شي نو دی به تاسو نه هغه طرف ته پمنډه منډه شي دینو دا به تختی تاسو بیا ویم نه الله فرمای قلت ورتوایا هل تربصون یتاس انتظار نه کوي زمنګا بنا زمنګا الا مگر احد الحسنین د دو خوونه دی وی وانا یو سنا یو د غاسی کېدو چې الله باجر ورکی مال غنیمت بم متور کی او دویم د شهادت ته چې الله جل جلاله جنت په متور کی ونحن نتربص بكم او یقین او من استاسو انتظار کو ان يصيبكم الله ذا چې الله بورسي تاسو ته بعذاب یو عذاب من عندي د خپل طرفه او بأيدينا یا سمون پلاسونو باندې فتربصوا بس تاسو انتظار کوي ان معكم متربصون یقینا منګه معكم تاسو متربصون انتظار کوونکیو قلت ورتو یا انفقوا خرج کول طوعا پا خوشاله سرا او کرهن یا پنا خوشه سرا لن يتقبل منكم هرگز نه قبليږي استاسنا انکم کنتم قوما فاسقين یقینا تاسو قوم داس قوم فاسقين دا الله نه فرمانا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم او ندی موقوف کړي دا چې قبول شي د دوی خرج کول د دوی الا کمن کړي دي انهم كفروا بالله یقینا دي کفر کړي فالله سرا وبرسوله د الله فرسول سرا ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى او دوی ناراضي مانڅ تمګر په سستیا په حالت کې ولا ينفقون او دین خرج کوي الا وهم کرهون مگر دنا خوشي په حالت کې فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم فتعجب کړي وانه چوي تعالی را اموال ددي مالونه ددي ولا اولادهم او نا اولاد ددي تعالی په تعجب کې واجي انما يريد الله يقينا الله جل جلاله اراده لري ليعذبهم بها في الحياه الدنيا چې عذاب ورکړي د پدې مال او اولاد سره فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی وتزهق انفسهم او اباسی روحنا ددی وهم کافرون دا حال کی چې کافران وي ويحلفون دي قسمون کوي بالله فالله سرا انهم يقينا بي لمنكم خما استاسنا دي وما هم منكم او ندري تاسنا ولكنهم قوم يفرقون لكن دي داس قوم دي يفرقون چې ويريږي يو يجدون كشري دي بیا ملجا ان سيد پنا او مغارات یا یو غار او مدخلا یا داسې دي چې سرونه پنا کړی لولو دي بہت تختیری هغه طرف تا وهم يجمعون په داسې حال کې چې دي منډي وي ومنهم بعض الذين من داس سوق دي يلمزك بالصدقات چې تعنی درکې تا ته په خیرات او د زکات په کارونو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله مال غنیمت به میراو شو نه هغه به تقسیمو لکه په جنگ حنین کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر زیات مال چې دنه دا میلاو شو اغه لا واپس کړي نه و چې ټول مال چې دنه دای په خلکو باندې تقسیم کړي ټول مال تقسیم کو نو د انصارو کې یو منافق وو
هغه منافق دا خبره وکړه چې د پیغمبر چې دین او د انصاف ونه وګوره مونږ ته مالونه کم راکړل او ته ډیر ورکړل. الله جل جلاله فرمایي چې دي دانه کیف تا باندې دا پیغمبر چې دین او د خیرات او د زکات په کارونو کې انصاف چې دین او دانه اذنم کتابونه لګي چې دنم ذل خویسرو اې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې اعتراض وکړ مال او زکات چې دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مالونه راغله هغه غون مالونه چې دین هغه تقسیم کړو ذل خویسره او توید وی د انصاف نه کار واخله انصاف وکا د الله رسول ته فرمایي چې زه انصاف ونکم چې څه الله د انصاف لپاره لګره نه په مقدس مکه او بیا څوک انصاف کوي د قذل خویسره د خوارجو سرفرست چې دین دا وګرځیدو د خوارج مشر چې دین دا ذل خویسره دي چې دنه دا فتنې چې دین دا بیا چوري شوی دي ومنهم بعض دي منافقون من داس سوتي يلمزك چې تانی درګی تا فی الصدقات د صدقو د خیراتونو په اخبار کې فینو تو منها ردو کچری دي د ورکړی شي دغه نه دي خوشاله شي ولم يعطوا منها او کچری ورنکړی شي دغه نه اذا هم يسقطون په دې شي ناراضه شي الله دې عمل کړو.